راپیټي بولان پښتو خبرونه سره ز سید رفیع الله. اول راځي ګورو د خبرونو د سر ټکی. وزیراعظم محمد شهباز شریف د سعودي ولی عہد او وزیراعظم شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات وکړي. وزیراعظم محمد شهباز شریف د سعودي عرب د دورې پر مهال د سعودي وزیر سرمایه‌کاري او د اقتصادي چارو لپاره د ټاسک فورس د مشر ملاقات وکړي. د دفتر خارجه ویان شفقت علي خان په غزا او خان یونس کې د اسرایلی بریدونو په کلکه غندنه کړې ده. اوس تاسو ګورو د خبرونو تفصیل. وزیراعظم محمد شهباز شریف د سعودي ولی عہد او وزیراعظم شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات وکړي. د لیدو کتو پر مهال د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ پیاوړي او تاریخي اړیکو په ارزښت باندې ټینګار وکړل شو او اقتصادي تجارت سرمایه‌کاري توانایي او په دفاعي څانګو کې مرسته زیاتولو باندې خبرې وشوې. دواړو مشرانو پاکستان او سعودي عرب ترمنځ زیاتېدونکو اقتصادي مرستو باندې ادعا څرګندونه کړې شوه. وزیراعظم په مهمو څانګو کې سرمایه‌کاري زیاتولو لپاره د سعودي عرب اراده وستایلې، کوم چې د پاکستان په اقتصادي ترقي او استحکام کې به مرستیال ثابت شي. د دواړو خواو او د سیمه ایزې ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو اسو ارزښت په منلو سره د دفاعي او ساتنې مرسته پیاوړې کولو اراده خبرګون وکړي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د سعودي عرب د دورې پر مهال د سعودي وزیر سرمایه‌کاري خالد الفالح او د اقتصادي چارو لپاره د ګډ ټاسک فورس مشر محمد التویجري سره ملاقات وکړي. په جده کې په سوي ملاقات کې اقتصادي مرسته پیاوړې کولو، په پاکستان کې نور سعودي سرمایه‌کاري کولو او په مهمو څانګو کې ګډ اقدامات په چسپانده کولو باندې خبرې وشوې. وزیر اعظم سعودي سرمایه‌کارانو ته اسانتیا ورکولو لپاره د پاکستان د ارادې خبرګون وکړي او د پاکستان سټریټیجیک پوزیشن او د سرمایه‌کاري دوست پالیسیانو څرګندونه کړې. وزیر اعظم په توانایي کالبوت کرنه او ټیکنالوژي کې د پاکستان پراخ صلاحیت باندې زور په اچولو سره سعودي کاروباري ادارو ته ځانګړي سرمایه‌کاري سہولت کونسل لاندې کاروباري موقع لټولو بلنه ورکړه. نائب وزیر اعظم او د خارجه چار وزیر اسحاق ډار ارمی چیف سید اسم منیر او د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز هم د لیدو کتو پر مهال موجود وو. د دفتر خارجه بیان شفقت علي خان ویلي دي چې په غزا او خان یونس کې د اسرائیلي بریدونو په کلکه غندنه کوي. د دفتر خارجه د دفتروار معلوماتو پر مهال ویلي دي چې د پاکستانیانو او د اسرائیلي ترتلو په اړه هیڅ معلومات نشته. په دې اکله معلومات ترلاسه کول کیږي. د افغان ناظم الامور طلبي په اړه پوښتنه باندې شفقت علي خان ویلي دي چې دغه د معاملې برخه ده. د دفتر خارجه بیان ویلي دي چې پاکستان پر لپسې د خپل تحفظاتو څخه افغانستان ته معلومات ورکوي. ونړیوالې ورولګلوۍ ته افغان خاوره د ترهګرۍ خوندي ځایونو ختمولو لپاره وایي. ترجمان څرګندونه کړه چې د اسرائیل په اړه د پاکستان په پالیسي هیڅ بدلون نه دی راغلی. شفقت علي خان ویلي چې د پاکستان میزایل او د دفاعي صلاحیتونو د ملکی سلامتي لپاره دي. د پاکستان دفاعي پروګرام محفوظه او په مضبوطه لاسونه کې دي. د وزیر اعظم په حکاماتو باندې وفاقي وزیران او سکرټریان د بلوچستان معاملو د جاج لپاره کوټ ته راورسېدل. रिपोर्ट कभी लकुट सखा सरफराज शेख। कोटा के वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत एक के दुआ जिसमें समेत सेक्रेटरीज के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों, तवानाई, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये पहली दफा होता है, आज पहली दफा हुआ है कि तमाम वज़राए इकराम, तमाम तो नहीं जिनके साथ हमारे इशूज थे, वो तमाम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और हमने कोई 47 पॉइंट्स इन डिटेल डिस्कशंस में लेकर आए हैं। और उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से थे, सीटीडी की स्ट्रेंथनिंग के हवाले से थे, पीटीए के हवाले से थे, फाइनेंसेस के हवाले से थे, बिस्प के हवाले से थे, सो एंड सो ऑन, जो एनएचए के हवाले से थे, प्लानिंग कमीशन के हवाले से थे। प्लानिंग मिनिस्टर साहब इधर नहीं थे तो उनके सेक्रेटरी यहाँ पर थे। सो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लिए ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इससे पहले ऐसा होता था कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे चीफ मिनिस्टर वहां जाते थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा एक विजनरी स्टेप है और हमने ये फैसला किया है कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के मंसूबे पर बात करते हुए यकीन दिलाया गया कि इस मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। विफाकी हुकूमत सूबे में मवासलाती सहूलियात के फरोग के लिए भी संजीदा इक़दाम कर रही है। प्रेस ब्रीफिंग में गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खात्मे के लिए सख्त कार्रवाई करने, इंसदाद स्मगलिंग मुहिम को मजीद मुअस्सर बनाने और बलूचिस्तान में मीडिया हाउसेज को फाल करने के फैसलों से मुतल्लिक आगाही दी गई कि हम हर 2 महीने बाद
इन इश्यूज को दोबारा लेकर यहाँ पर आएंगे और हम ताकि ये चाहते हैं कि जो स्पीडी हो, खासतौर पे एफआईआर रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज डिस्कशन में हुए, कच्ची किनाल सो एंड सो ऑन। तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि वो आपके साथ, मैं स्टाफ को कहूंगा कि वो आपके साथ वो पॉइंट शेयर करेंगे कि जहां पर हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं और जहां पर डिसएग्रीमेंट था उसके लिए भी सोल्यूशन ढूंढा गया है। खासतौर पे जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से एक लॉ पे बड़े अरसे से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये डिमांड थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि जिसमें हम वो सेंटर्स बनाएं कि जहां पर हम उन टेररिस्ट को रख सकें और उनकी कोई अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकें, इंटरोगेशन कर सकें। उसके हवाले से आज एक कमेटी बनी है, जो हमारे सेक्रेटरी लॉ है, जो फेडरल सेक्रेटरी लॉ है, वो अटॉर्नी जनरल के साथ मिलकर हम ऐसे प्रोविंशियल लॉज की तरफ जा रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करेंगी इस लड़ाई को लड़ने में। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि मीडिया की बहाली से सूबे के मसाइल उजागर करने और हल निकालने में मदद मिलेगी। वजीर आला बलूचिस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से भरपूर इकदाम के जरिए सूबे में खुशहाली और तरक्की की राहों को हमवार किया जाएगा। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कोयटा। د بلوچستان اسمبلی غونډه ډیپټي سپیکري غزاله ګولا په صدارت کې وسوه. غونډې ته د وینا کولو پر وخت وزیر اعلی میر سرفراز بګچي وویل چې دوه ډلو په ټرین حمله وکړه. ترهګر په خپل مقصد بریالي نسو چې وژل سو. هغه ترهګرو هغوی خلک غمال کولو جوړولو وژل. د مړو په حق له دوه طریقې وي، د وژلو او د ډیر وژل سویو بې درکه کسانو د دوی د مړو خاورو ته سپارل سل د ایدي والو په ذریعه وکول سو. کوم مړي چې خاورو ته سپارل سوي دي د هغوی د ډي ان اے د ټیسټ لپاره اخیستل سوي دي. مړي د امانت په ډول خاورو ته سپارل سوي دي. موږ د عین او قانون مطابق کار به کوو. د عین لاندې خبرو ته تیار یو. د کم شمیر د چارو د پارلماني سکرټري په بلوچستان پبلک سرویس کمیشن او نور محکمو کې کم شمیر ته د نمائندګي د ورکولو قرارداد وړاندې کړی. کوم کې چې د ایوان منظور کړی، ایوان د مدرسو د لوستونکو ته د سکالرشپ ورکولو قرارداد منظور کړی. وروسته د بلوچستان اسمبلی غونډه د نامعلومالي د مودې پورې وځنډول شوه. د جمعیت علماء اسلام مرکزی مشر حافظ حسین احمد د جنازې لمونځ د کوټې په جامع عربیه مطلع العلوم کې ادا کړل شو. کوم کې چې د جمعیت علماء اسلام صوبایي امیر سېنیټر مولانا عبدالواسع، صوبایي وزیر میر عاصم کوتکلو په ملتیا د بېلابېلو سیاسي مذهبي جماعتونو مشرانو او شاعرانو په لوی شمېر کې ګډون درلودی. اروشات په ریلوې قبرستان کې و خاورو ته وسپارل شو. په لوی شمېر کې عقیدتمندو په ګډون وکړی. په بېلابېلو سیاسي شخصیاتو د حافظ حسین احمد د دیني او سیاسي خدماتو ته پیرزوینې وړاندې کړې. د دالبندین په شهید فرحان جان د هلکانو په حق سکول په سونو بے وزله او مستحق لوستونکو کې 300 جوړې مفت او د نوي رنګ د سکول درېشاني او یو سل څوارلس د سکول بستې وویشل شوې. د لوستونکو د دریشي رنګ د تور څخه په بدلولو شین کړل شو. په لوستونکو کې د درېشاني ضلعي چیرمن میرعاد خان سنجاني، وایس چیرمن میر اسفندیار محمد زی وویشلې. کوم کې چې په د ټولي ضلع په سکولونو کې یو رنګ استعمالیږي او د عمل به په ترتیب سره روان وسی. په دا مهال هغوی وویل چې موږ د لومړي ترجیح د تعلیم او د روغتیا ته په ځینو سیمو کې بند سکولونه بیرته فعالول کیږي چې د ماشومانو د تعلیم لړۍ بحاله سي. د استادانو کمبود پوره کولو لپاره په کانټریکټ په بنیاد باندې د استادانو برتیانې کول شوې. اوس په پای کې تاسو ګورئ د بلوچستان د ځینو مهمو ضلعو موسم حال. مشترک اجازه د خدای پامه.